نن زمونږ د تنګي آل پارټي کمیټې اجلاس د هارون خان پوجره کې وشو چې په هغې کې د ټولو پارټو او د فلاحي تنظیمونو ملګرو شرکت وکړو. تاسو وی چې کمیټې جوړه شوې دا زمونږ کلی دی، د دې لپاره به موږ یو سوچ کوو، یو پلانینګ به کوو، ځان سره به بلې پارټۍ رونه ځان سره ملګري کوو، څنګه چې زمونږ صدر صاحب وي هارون صاحب چې دا هسپتال زمونږ مشترکه دی. بله زه دا وایم چې موږ ګورنمنټ له د ماچس نه والا د 3000 روپو د غوړو د ټیمه پورې ټیکس ورکو. دا د هغه ذمہ داري ده چې به ماله صحت راکوي، به ماله تعلیم راکوي، به ماله ریلیف راکوي، هغه به ماله امن راکوي. حکومت دې کې کم کردار ادا کړی دی. زه به د دوی خلاف روزم، زه به په روډ باندې پرلط غځوم، زه به د دوی نه په سوال باندې غواړم، په جګړه باندې به غواړم چې دوی هر قسمه حربې خپل استعمالوي. دې کوي خو دا زما یو پاکستاني شهري حق دی، دا به ماله خامخا راکوي چې بای موږ باندې د ګیس ولې لوډ شیډینګ دی یا موږ باندې د بجلی ولې لوډ شیډینګ دی. آیا موږ ټیکس نه ورکوو، دغه نه ورکوو، او اوس خو راپاڅېدلي وو. دې کې نه زموږ سیاسي مقصد شته نه الیکشن ته ودرېږو، خو موږ د تنګي د حقونو تپوس کوو او په هر ډګر باندې بیا کوو او په هره طریقه باندې بیا کوو. نن ملګرو زموږ چې څنګه مخکې د طاهر ناظم صاحب د په ځای کې پروګرام شوی و او د تنګي په مسلو باره کې د هغې ایجنډا وه چې یاره لکه په تنګي کې کوم د ګیس پرشر دی او د ګیس نشتوالی دی، کوم چې د ټي ایم ای کارکردګي ده، بالخصوص چې په دننه تنګي کې د محلو کې څومره د صفایۍ مسلې دي، دا زموږ ایجنډا وه. ورسره لوډ شیډینګ د بجلی، چونکې تنګي کې داسې علاقې هم دي چې د هغې یاره ریونیو برابر ده، د هغې باوجود هم لوډ شیډینګ کېږي. نور د اسپتال مسلې چیرې فری دوايانې یا داسې د ډاکټرانو کمې، نور دغه شانتې چې کومې زموږ د تنګي ته مسلې دي په هغې باندې هلته پروګرام شوی. بیا چونکې هغه پروګرام کې زموږ څه ملګري خصوصا سلیمان خان به زه یاد کړم د تنګي چې دوی هم پکې هغه پروګرام کې لکه د دوی شرکت نو، بیا دوی سره موږ رابطه وکړه او دوی شکریا موږ ادا کوو چې یاره لکه سلیمان خان راغی، چونکې د تنګي دپاره د دوی هم ډېرې زیاتې هلې ځلې دي او دوی هم د تنګي دپاره سوشل ورک هم کوي، د اډمنسټریشن سره بار بار میټینګونه هم کوي. نو نن سلیمان خان چې کوم دی هم ډېر ښکلي تجویزونه موږ له راکړله چې په هغې کې سره فهرست د هغوی تجویز ده چې یاره په تنګي کې څونه محلې دي، د هغې محلو د یو تنظیمونه جوړ کړي شي او چې دا کوم موږ آل پارټیز کمیټي جوړه کړې ده په دې کې د تنګي د هرې محلې نه ریپرزنټیشن واخیستلی شي. نو دا د سلیمان خان یو ډېر ښکلی تجویز. اوس زمونږ چې کوم د آل پارټیز کمیټي ده چې په دې کې تقریبا ټولې پارټۍ د تحصیل تنګي پکې موجود دی او نن دا د موږ سره د هغې مشران ناست هم دي. دوی په مشاورت باندې به یو ورځ انشاءالله اږدو، په هغه ورځ باندې به موږ یو محله به نامزد کوو او هغه محله چې کومه ده د هغې نه به موږ یو مشر ځان سره ملګري کوو، د هغه به کانټیکټ نمبر اخلو. بیا چې هغې محلې کې څه مسلې وي هغې به هم انشاءالله د حل کولو کوشش کوو. ورسره چې څومره د ټول تنګي مسلې حل کېدی کوشش دغه به کوو. د دې نه علاوه موږ سره چې کوم زمونږ د غریب اواز تنظیم مشران ناست دي، د دوی د طرف نه دا تجویز د آل پارټیز کمیټۍ له راغی چې یاره مذاکراتو لار د اختیار کړي شي او په مذاکراتو باندې دی عمل وکړي شي او تحصیل انتظامیه او ضلعي انتظامیه او چې کومې محکمې دي دوی سره د مذاکرات وکړي شي او په مذاکراتو د را مسلې حل کړي شي. موږ به لومړی د تنګي انتظامیې سره کینو، د ډسټرکټ انتظامیې سره به کینو، چونکې دې کې د ټي ایم ای خبرې هم ډسکس شوې. نو که فرض که موږ څه حاصله نه کړله نو بیا چې کوم دی موږ به د احتجاج لار راولو.